بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز. د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول کلاس स्टूडेंटانو یا ماشومانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक अव्वल क्लास स्टूडेंटانو उर्दू बुक की हम तकरीबन 7 सबक ویلو. نن برازو اتم نمبر سبق به شروع کو. پیج نمبر 14 او سبق دے اتم نمبر. دو حرفی ارکان حرف پلس ردیف یہ دو حرفی ارکان دی او حرف پلس ردیف ورسره لګي. ردیف هغه الفاظ چې اخر کې یو شان راځي، یو شان आवाज وباسي، هغه ته سوې ردیف. اخر کې بس راځي د دې په ټولو ټکو کې اخر کې یې راځي. دا پرته یې یو قابل یې کنه، دا پرته یې به راځي. صحیح ده. لکه دلته اوس تاسو ګورئ، ګوره تا الف تا لام یې. نو تا الف څه شو؟ تا شو. لام یې لې شو. نو ګوره تا ځان لټکې دی، الف ځان لټکې دی. وګوره لام ځان لټکې دی او یې ځان لټکې دی. د دې په منځ کې د خالی ځای دی. ښه ښکاري که نه؟ د دې مطلب دی چې دا جدا ټکی دا جدا ټکی دی. خو چې کله یو ځای کې څه جوړ شي؟ تالې. لکه دلته وګورئ تالې ډېرې دي که نه، 1 2 3. نو جمع ده، نو ځکه ورته تالې راغلی دی. یو ته به څه وایي؟ تاله. او چې کله جمع نو بیا تالې. ګورئ اوس دلته الف دی یې ده. الف یې الف یې ا خیال دی. نو دا واسې پرته یې راغلی ده، دا به دغه شان اواز ورکوي. دا ټول به تاسو دغه شان پړاوئ او دغه باندې غور کوئ. با یې بې. وګوره بې ځان له ده، بې یې ده. نو بې چې یو ځای شي بې. صحیح ده. با ها یې با ها یې با ها یې. دا جدا جدا داسې لیکل کېږي. بیا چې کله داسې ولیکي نو دا ځان لټکې شو، دا ځان له شو. چې کله یو ځای شي بې داتې جوړ شي، اواز یو شان ورکوي. صحیح ده. دې کې دو چشمه هې راغلی ده. پا یې پا یې ګوره پې. پا ها یې پې. تا یې ګوره ته. موږ داسې لیکو که نه ته. تا ها یې داسې مې لیکل کېږي ته. ټې یې ټې. دا وګورئ ټې ها یې ټې. سا یې سې. جیم یې جې. جیم ها یې جې. داسې مې لیکل کېږي. چا یې چې. ګوره دا چې دی. چا ها یې چې. داسې مې لیکل کېږي. ټیک ده. دې ټولو نه ګوره خپل خپل ټکي راځي. پې داسې ټکي هم راتلی شي، دا هم راتلی شي، دا هم ګوره ته ته دا ټول داسې راتلی شي. ښه چې داسې هم لیکل کېږي، داسې هم لیکل کېږي. ها یې ګوره ها جدا ده، دا جدا ده. چې کله یو ځای شي ګوره هې. ها یې خې. دال یې ډې. دال ها یې ډې. دال یې ډې. ګوره پرته یې به اخره کې لګوئ. ښه دال ها یې ډې. زال یې زې. را یې رې. را ها یې رې. ړې یې ړې یې ړې. ړې ها یې ړې. زې یې زې یې. وګوره زې. ژې یې ژې یې ژې. سین یې سې. صحیح ده. سین یې ګوره جدا جدا به داسې وي چې کله یو ځای شي نو داسې جوړ شي. نیکسټ پیج څه دی؟ نیکسټ پیج کې ورپسې دی پیج نمبر 15. شین یې شې. سواد یې سې. دواد یې دوې. طوا یې ته. زوا یې زوې. عین یې ای. عین یې غې. فا یې فې. قاف یې قې. کاف یې کې. کاف ها یې کې. ٹھیک ده. گاپ یې گې. گاپ ها یې گې. لام یې لې. لام ها یې لې. میم یې مې. میم ها یې مې. نون یې نې. نون ها یې نې. واو یې واو. واو یې وې. ها یې هې. حمزه یې یې او یې یې یې. ګوره یو دا یې شو، یو دا یې شو. دا چې یو ځای شي داسې جوړ کړي او دې نه څه جوړ شي؟ یې. دا هم یې راتلی شي. ټیک ده. دې ټولو نه خپل خپل ټکي جوړېږي. ښه لکه ګوره دلته فې ده که نه، یا قاف دی قې راغلی، مطلب فرقې اخره کې قې راغلی که نه، نو پرته یې راغله. دې ټولو نه خپل خپل ټکي جوړېږي. صحیح ده. لاندې به تاسو دا پړاو کوئ سټوډنټس، دا به ښه غور سره وګورئ، په دې به ځان پوهېږئ. صحیح ده که نه. دې کې همدا خبره لیکلې ده چې دا ټول ټکي همداسې راځي. صحیح ده. ردیف او اخره کې د سره څه راغلي؟ پرته یې راغلی ده. او د دې پریکټس به بیا دلته په دې لاین کې وکړئ، خپل خپل الفاظو کې به ولیکئ چې ستاسو پریکټس پرې وشي.
ورپسې سیدي نیکسٹ پیج ته راځو، پیج نمبر 16 ته. اوس راځي سبق نمبر 9 سبق دی دو حرفی ارکان کټې. دو حرفی ارکان دی، صحیح ده. دا به اوس کټ کوو، دا بیل بیل وایو. لومبی دی، یو دویم دی، یو دریم دی. صحیح ده. د لومبي کې څه راځي ګوره، ټا ها یې ټا، ټا ها الف ټا. صحیح ده. اوس ګوره به مونږ جوړو، دلته ښه ټکي راکړي دي، اوس به جوړو. دا به وایو تا ها واو تو، با یې بی، صاد یې سه، کاف یې کے، طا واو تو، جیم الف جا، سین یې سے، دال یې دے، سین یې سے، جیم ها الف جا، با واو بو، گاف الف گا، دال واو دو، کاف واو کو، کاف یې کی، چے یې چے، نون یې نے، ٹے واو ٹو، شین یې شی، سا واو سو، میم واو مو، لام الف لا، دال یې ڈے، عین یې اے، شین الف شا، ری یې ری، عین الف آ، نون یې نی، شین یې شے، فا یې فی، آمزه یې اے. ٹھیک ده. دا لومبی او دویم کې څه دي ګوره، دویم راکړی دی، خو دې کې ګوره تاسو ته منځ کې دا خالي غوندې ځای ښکاري. د دې مطلب دی چې دا دوه ټکي دي، دا جدا ټکي دی، دا جدا دی، دا جدا دی، دا جدا دی. صحیح ده. او دا چې کله بیا یو ځای کې، نو هغه بیا دلته لاندې یو ځای کړي دي. لکه ګوره خې یې، خې جدا دی، یې جدا دی، نو خې. طا واو ګوره تو، خې یې هی، میم ها یې مې، نون یې نی. د دې تلفظ به مې زده کوئ، د دې. صحیح ده که نه؟ د دې او د دې تلفظ به مې زده کوئ چې دا به څنګه وایي. صحیح ده. دا اول تاسو ته همداسې ویم، بیا د تلفظ هم ویم. لام یې لی، نون ها الف نا، تا ها یې تے، با الف با، چے یې چے چی، شین یې شے، ژے یې ژی، با ها یې بے، کاف واو کو، میم الف ما، تا یې تی، سا یې سی، سا الف سا، میم واو مو، صاد یې سوے، شین واو شو، کاف یې کے، لام الف لا، را واو رو، طا واو تو، جیم یې جی، نون واو نو، صاد واو سو، طا یې توی، جیم واو جو، تا ها یې تے، کاف الف کا. ګوره خې تو هی مې نی لی نا تے با چی شے ژی بے کو ما تی سی سی سا مو سوے شو کے لا رو تو جی نو سو تی جو تے کا. دریم ورپسې راځي ګوره. اوس دلته ګوره د دې فرق پته لګېدا چې دا جدا دي، دا جدا دي، خو دلته پته نه لګي، یو ځای لیکلي دي. صحیح ده. ګوره فا تو سی قی گا کو سو تا بی ها ہے گو یی کا پے زوی لے جی جے تا سوی نے ٹو قا ہو ہے کو دو نے سے بے یې. صحیح ده. دا به تاسو دغه شان ووایئ، زده به یې کوئ، به دې به پریکټس هم وکړئ. لکه اوس ګوره دا فا دی، نو فا الف فا، تا ها واو تو. صحیح ده. دا ټول دغه شان را یو ځای شوي دي. دا لاندې ځای دا کوم، دا هم تاسو ریډ کوئ، په دې باندې ځان پوه کوئ. ټیک ده. او دا کوم سبق چې موږ ویلې، دا به تاسو یو رف کاپۍ راوالئ، په هغې کې به تاسو ترتیب سره ولیکئ، په دې به خپل پریکټس وکړئ چې ستاسو کوم حروف دي دا هم زده شي او تلفظ هم زده شي، دا یو بل سره اړوئ. امید لرم تاسو به په دې پوه شوي وئ. انشاءالله بله ویډیو کې به د ده چې کوم سبق نمبر 10 دی دا به تاسو له درکوو. ویډیو سرته رسي، موږ له راکړئ اجازت. الله حافظ.